الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اعلان جهاد. وقاتلوا او جنگ کوي جهاد کوي فی سبیل الله دا الله پلار کې الذين يقاتلونكم آئے کسان سرا چتا سر جنگ کوي ولا تعتدوا جنگ کې هم زیاته نه کوي بشک الله نه خوخي المعتدين زیاته کوونکی وقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم. جهاد فلسفه سره حکمت سره جهاد مسلمانانم او شرمو غیر مسلم خو شرمو جهاد د دې لپاره نشي کوله چې سړی دې بل یو سړی په زور مسلمان کی زبردستی باندې اسلام د لپاره نه جهاد. او قرآن ویلی دی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. جہاد ہمیشہ کولی شی د دې لپاره چې ظلم کیږي د ظلم د مخنیوي لپاره او د حق د پرچار لپاره جهاد کیږي. کستاری کلی کی اوسړی بدمعاش هغه یو ته وی چې لګه پیسې وروړه کني زوی د تختو او بل ته وی متبس چل گئے سر کمپرومائز کا آگے سر خرق کمپرومائز کا چیز سو کچھ بدماش تھے تو د خلاف جہاد پکار دے کہ دے مسلمان ہم دے خلاف جہاد پکار دے واجب القتل دے حکومت لا پکارے جو د خلاف یو فوج ترتیب کے دے اور اسے چار ماری کی ختم شي خلق خیال لائے چې دا بسړی په زور مسلمانې کیندا جهاد دی. دا ډېر غلط شکل ورکړی شوی د اسلام دې لپاره نه دی. اسلام کې د جهاد څو اصول دي. اول اصل خدا دی چې کم بنی اسماعیل دی او کم بنی اسرائیل دی مکہ مکرمه کې مدینه منوره کې بنی اسرائیل او بنی اسماعیل دې دواړو ډلو ته د الله دین رسېدلو. مشرکین مکه ته د الله دین رسېدلو دا فترت زمانه ده په دې لحاظ لیکن دا انبیاء نه راغلي لیکن د سیدنا اسماعیل علیہ السلام دین هلته کې را رسېدلو. مشرکانو چې با طواف کو دی ولګو مونځ کو کنه کو مونځ کو زکات به ورکو ګیره ساتلې زره ناف وختیا غستل نکاحونه کول طلاق پکیو نکونه به کټ کول ټول څه نه پکې موجود دا مو اجازه زمانه د فترت او الله عذاب نه ور کوي. دا خلق دي چې هغه عقاید داغي بربادي هغه زمانه کې چې څوک مړ شوی دی او په شرک مړ دی هغه جهنمی ځکه ته دین د اسماعیل علیہ السلام را رسېدل دی. په دې بنا باندې حدیث چې ابوک ان ابي واباک فی النار هغه وجه ذکر هغه لکه څه لګیا چې انبیاء نه راغلي دین د انبیاء را رسېدل دی. دغه زید بن عمر بن نفیل پیدا کېدو او خلکو ته د الله د دین وی دا کوم ځای راغلو. بنی اسماعیل هغه ته دین معلوم و دارنګه بنی اسرائیل تم دین معلوم او دا خلق کې ایمان نه وروړي ناغي د پاره د اسلام اصول لاو چې دیدی یا مکه مدینه پری دی دواړه لړ دي شي بار کدل ته پاتې کیږي یا به اسلام قبلی او که اسلام نه قبلی نو دا واجب القتل. قرآن چې کوم ځای کې د ټولو مشرکان د قتلولو حکم دی دا ټوله دنیا کې نه دی دا مکہ مکرمه او مدینه منوره کې بار هغه مشرک قتلول شي هغه کافر چې هغه یا مسلمانانو له تکلیف ور کوي یا اسلام ته رکاوټ جوړي. اوس به فلسفه جهاد نه بربادي دلته خوار سره ځان له یو کار کته چې علاقه ته پکړاو کو دا جی واجب القتل له سر ته پر کول غواړي نبي په خپل شروع کې اعلی سره پریږي اسلام نه ادې کې ځان سره عمر رضی الله عنه مدرول چې هغه منافق نه سر پرې کړو کیسه کوي خلک منافق نه سر پرې کړو تفاسیر وکړي بلګي آیا صحیح وي ادا حدیث د حدیث په کومو کتابونو کې لیکل دا ټول نمخه ابن تیمیه لیکل الصارم والمسلول کې او لیکلي چې مونږ د منکر حدیث نه استدلال نه کوو بیره کیسه کړو بس هر سړی هغه عمر رضی الله عنه نه بس سشي جوړ کړل هر ځای سره تور لاس کې داخل کو سټورا دی
د روافضو کار دا دی چې هغه زمونږ د اسلام هیروګان هغه وشرموي. هغه ډېر جري و لیکن دا کارونه هغه نه دي کړي دا کوم چې دی وایي. دې ته پته نه لګي چې دا موږ څه وایو. خو دا د اسلام اصول دي. جهاد به کولی شي د ظلم په خلاف کې. هغه ظلم که مسلمان کې او که غیر مسلم کې په زبردستی باندې اسلام نشي راوستی. یو کتاب دی اقبال چې چانا سبق ویلو فرانسیسی فرنچ چې زده کو دا کتاب دی دی پریچنګ آف اسلام. ډېر د کار کتاب دی موضوع باندې لیکل شوی دی. دا غي اردو ترجمه چاپ شوی د دعوت اسلام په نوم باندې. هغه اولولې استاد سترګې کولو شیخ ډېر بهترین کتاب دی. هغه اسلامی دستاویز دی او د یورپ په دې جواب کې دا سوای چې ګنې اسلام د تورې په زور خور شوی دی. دا دروغ دی. د پاکستان ته هندوستان ته اسلام څنګه راغلی؟ اسه دروغجن دی. هغه دا صوفیا او رسول دی. صوفیا کې خپل اسلام نشته نو بل ته وسه اسلام وخی. دلته کې عرب مسلمانانو تاجرانو اسلام را رسول هغه چراله هو ګرځول ټول دنیا کې ازادي وا چین ته وتل دلته وراتل مصالې به غستې د عربونه به سيزونه وروړل ایران نه وروړل. چې کله هغه اسلام زده کو ناغي خپل کسٹمر سره خپل هغه سړی چا سره ویلین دی نو گزاره به پریډ کې مکولا قرض به مور کولا کال پس سے براغه نرمی به مکولا. په دې سوزونه باندې اسلام خور شوی دی چې غلن مسلمان کې نشته. اسلام خوريږي په نرم سلوک، اسلام خوريږي په خوش اخلاقه، اسلام خوريږي په صحیح دیندارۍ باندې، په معاملاتو په صحت باندې. مظلوم د ظلم نه خلاصول که پیسې بنای نه دی به زه خیر دی بل کالو بیا راشو سود به بګې نه. اسلام په دغه خوريږي. دلته زمونږ هر دکاندار 2 نمبر دی وی زه اسلام به خور کوم. اسلام د خور کې بالکل خور باندې ختم. اسلام په دې نه خوريږي. دا نه صوفیاو خور کړل دي او نه چې کوم دی دا په توره خور شوی دی. دا هغه مسلمانانو خور کړل دي څوک دلته تاجرانو. دا کتاب وګوره دی پریچنګ اف اسلام دعوت اسلام وګوره ډېر د کار کتاب دی. انجمن حمایت اسلام لاہور سو زمانے کې دې ترجمه چاپ کړو ما سره شیخ خپل لایبرری کې یم جوړه. جهاد دغه فلسفه ده. دا کوم آیتونه چې راځي چې وجنه کم ځای چې مومه وجنه کم ځای چې مومه دا به هغه کم چې محارب دی. دا به هغه کم چې اسلام ته رکاوټ پیدا کیږي. نور تفصیلی بحث به ان شاء الله تاسو د دې سورۃ التوبه کې کوي. الته قرآن قسمونه خودلی د سره بدا چل کې د سره بدا چل کې د سره بدا کې د سره بدا کې. جهاد څنګه چې پردو شرم او داس خپل شرم ول ارزه دې لګیای بس توره وقتلوهم حيث ثقفتموهم قتل ویدی کم ځای چې تاسو دی مومه. دا دغه مشرکین مکه دي او دا دغه يهود او نصارا دي. واخرجوا من حيث اخرجوكم او باسه دی دا غزینا کم ځای چې تاسو باسلیه کم ځای نه واسلیو مکه نه هغه واره کې حکم شو. والفتنه اشد من القتل. والفتنه فتنه مراد یا هو افتنان د مؤمن دی. والفتنه او فتنه کې چول د مسلمان اشد و بدترین گناہ دا میں القتل د قتل په مقابله کې. تراغي سوالو چې تاسو جی ګوره مونږه په بیت الله کې قتل وې مونږه حرم کې دن نه قتل وې دا تاسو چې مسلمانانو باسل د خپل کې نو خیر دی. یا فتنه نه مراد شرک دی. والفتنه تو شرک اشد و بدترین گناہ دا میں القتل د قتلنا. ولا تقاتلوا من المسجد الحرام او ما قتل ویدی د مسجد حرام په خوا کې حتی یقاتلوکم فیه تر دې چې دی تاسو را جنگ شروع کی پائے کې ما قتل ویل تکي هو کدی شروع کنه بیا کوي. ډېر کسان شته دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې کدار کاوه د غلاف لاندې نو می قتل کړي ولې هغه ډېر ګستاخه وي. فین قاتلوکم فقتلوهم نو کچری دی تاسو قتلی په دغه بیت الله کې فقتلوهم نو تاسو دی قتل وې کذالک جزاء الکافرین تارنګه بدل دی د کافرانو.
فین تا کجردی منشو دا خپل کار پرې خود شرک او کفر پرې خود پری دی فین اللہ غفور الرحیم یقینا دے اللہ بخن کے مہربان وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ دا غایت و علت در جہاد علت و غایت جہاد مکہ مکرمہ کے حرمین شریفین چی ورطا منگوائی در عقید پارا خاص تا بار دنیا کے خوبا کفر میں ایمان بمیخ اللہ تاسو پیدا کری یہ ٹول فمنکم کافرن ومنکم مومن کفر خلاف سڑے ولگیائی لیکن د توری اغستو اجازت پا آغا وقت کی چکل آغی رکاوٹ پیدا کی ظلم کی پا مسلمان او قتلوے دی تر دے پورے چپا دنشی فتنة شرک ویکون الدین للہ الدین دل تمانا خازن کردی دا وَيَكُونُ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَلَا يُعْبَدُ مِن دُونِهِ شَيْءٌ دی قتلوے دی سر جنگ کوے تردے چی شرک پا دنشی وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ او شی ٹول دین یوازی دا اللہ دا پارا پدے عمل شو پا فتح مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سنگا مکہ فتح شوا تو چاہ قتلو حکم قتل امکلی شو صدق الاف لاندم قتل شو ابن اختل وغیرہ حرم صفایو شو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دن کلو کلخ نو پہے کی جو سمر بوتان اٹھو لی ربار کلخ اگے اوور زون لرے کلل داغی دینخ ولی چی مکہ فتح شوا نصر اللہ راگے امداد راگے وہ زدی ضرورت نشتا ریخ یو سڑے یو زیادہ شرک اڈا ختمی نو مہربانی دیو کی دا کار نہ ریخ دیلبا فورس پکاری ارے حکومت کار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے مکہ مکرمہ کے ہو ہجرت نمخ کے منز بے کہو کنے کہو کہو یہ کم خوایا مخ کہو کعبے تا کعبہ کی بوتانو کنو او سنگا جائز ہو زور نو اقتدار نو دا شرط خلق دا دیر بدلے گی داغا ٹول جون داغا دے ټول جون داغه دغه دغه کعبه کې هغه طواف وکړو دغلته بناستو دغلته به موږ کو چې کله ته به اختیار ته الله تاسو ته کوي چې تعالی اختیار راشي نو بیا وګورو نو اختیار سو اقتدار راغی اقتدار چې راغی نو دا اوس دغه کار دی دلته خلکو سره لاس کې اقتدار نه او جهاد شروع شي نو دغه نتیجه دا چې خلک شهیدان خوشی ډیر زیات او دعا دا الله چې الله شهادت قبول هم کړي ځکه چې هغه په نیکه اراده دلی خو نتیجه خو نشي ملو نتیجه والا هغه ملاویږي چې د الله او د هغه د رسول د اصول مطابق جهاد وشي دا موږ ته چې سم صاحب راضي نه دغه په پښت باندې یو اسلامی حکومت نه او دی وجه نه چې کله اسلامی یو حکومت په پښت نشته سي امداد هډر خلک کوي اذان لا مسله لیکن یو اسلامی حکومت په پښت نه چې د فوج واګې راغی سره نو چې کله لګون د امن راشي نه بیا زمونږه مهنتونه نور خلکو فائدو کې ورسي مونږه همیشه د شکار یو شهادتونه د الله قبول کیږي کې شک نه کوو لیکن دا رویه هر څوک چې کوي مونږ سره دا غلطه کوي پکار دی چې فواید هم د مسلمانانو جولې ترش د جهاد فواید د مسلمانانو جولې تراتل پکار دی د غیر مسلم جولو ته نه دا مونږ شکار شو دي پراپګانډې شکار شو روس چې کله حمله کړې و په افغانستان باندې 83 غالبا 79 کې وشو او د امریکې د سفارت خانو نه اعلانات کېدل چې قاتلوا ائمة الكفر اپوسټر به ماغي چاپ کول مونږ استعمالي ہوگا دانه چې جهاد نه خوله فائدہ بلته ورسي وقاتلوهم دی قتل حتا تر دې پورې لا تکون فتنه چې پات نشي شرک
ويكون الدين لله او شی ټول اطاعت او شی ټول دین یوازې د الله لپاره. فإن انتهوا کچری دی منشو فلا عدوان الا على الظالمين نو زیاته بنئ مگر په ظالمانو. اغم ظالمانو باندې زیاته نه ده خدا غي دا غي زیاتی بدلته زیاته ویل. الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات قصاص. دا سوال راځي چې تاسو غوږی مسلمانان ډېر نیکان خلک کې میاشم د حرمت ته جنگم شروع کو موږ سره وعده کړی دا بیام جنگ شروع کو زیم ډېر محترم دی جنگم پکې شروع کو دا پیغور نه ډېر کوي خلک لکه ته خو زما د ایمان نه غلطه فایده اخلي. یو سړی چې جمعات ته راځي د سره چاړه او چاکو نه د سره تماشم نه پرې عبادت لراغله ایو دشمن یې د پتا کې ناسي او تماچه روخ کړي جمعات کې د سجدې لړ دې په پوښه مړې نه ونیسي اب ورته سوې چې جی موږ کې ما قتل لکه تماچه تا سره دا وینا په ما باندې دا داسې قسم سوالات دي. مکه مشرکانو په خپل زیاته کړل وعده ماته کړی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لیکل شی وعده ماته کړی دا د مرګري قتل کړی دي اغیله دعوت ور کړی ټول پهله په خپل کړی چې کله راغې او خبره په اخیری پر خو ته ورسېدا نو سه اعتراض کوي چې دا حرمت میاش نه ده حرمت میاش خو زمانم زګه ماته دغه نه کو خو چې ته زما د ایمان نه دا فایده اخلي نو زه ولې پتا نه مخ کې کېږم دا ضابطه خې درته چې میاش د حرمت په بدل د میاش د حرمت کې دا زه منم نو ته منی ته خو نه منی ته زما د غي منلو نه غلطه فایده اخلي پتا دې ته نه پریدم. والحرمات ټول د عزت سزنا قصاص یو شان دي برابر دا مطلب چې حرمت په ما تسلیمه په خپل هم تسلیم ک جمعات احترام بزکم څنګه ته غږ نه کوم خو چې ته مال سپېړ راکې ز بتاوانه مخکې کېږم ولې ته زما د احترام نه دا فایده اخلي چې د احترام کی راه فایده دی واخله ځکه مسلمانان په جماعتونو کې هم قتلونه کوي هغه وجه دا غي نور څه نه دا ډېر لوی بوزدلی دا چې مسلمان راغلی دی د الله د رضا لپاره ولاړ دی ته یو ماشوم له تماچه ورکړي چې ورشه دا د باندې ډز وکړه ظلم نه دی ظلم انتها ده دا هغې جواب دی چې پیغورونه مه کوئ میاش د حرمت ته موږ ته پته را زید احترام د موږ ته پته را خو تاسو روانه کوئ ځکه موږ رالي درپس فمن اعتدى علیکم نو څوک چې زیاتې کوي په تاسو باندې فاعتدوا علیه تاسو هم زیاتې وکړئ په هغه باندې بمثل ما اعتدى علیکم په شان د هغې چې زیاتې کړئ په تاسو دا مشاکلتاً زیاتې دی ته وایي په ما چا زیاتې وکړو او زه هغه له سزا ورکوم دا انتقام دی را زیاتې نه دی خو شکل چونکې ټول یو شان دی نو دې وجې نه ورته قرآن اعتدا وایي. واعلموا ان الله مع المتقین اخ پوه شئ چې یقینا الله د متقیانو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة وانفقوا او خرچ کوئ فی سبیل الله په لار د الله کې سبیل الله یو اصطلاح ده خلکو خیال لای چې کور نه سړی بارځي یو خاص جماعت سره جماعتونو کې شپې کې نو دا الله لار ده نه دغم د الله لار ده لیکن یوازې دغه نه ده هر هغه چیز چې پای باندې د الله رضا حاصلېږي هغه ته سبیل الله وایي. یو سړی وتل دی مسافر شوی دی جهاد لتل دی د سبیل الله کې دی کنه دی یو سړی طالب علم دی کله پرېخې دی کورې پرېخې دی زمونږ بچي هو کور ناستي ګرمه روټۍ چای نه خوري خو یو سړی دین دپاره وتل دی نو دې ته د الله لار نه وایي دا ډېر تنګ نظر دی یو عالم چې دې سره بار نه وته که دې عالم هم نه ګڼي سوال نه پیدا کېږي چې ولې دې ته د الله لار صرف دغه ښکاري دا ټول د الله لارې د الله بنده یو سړی چې د علم طلب کې وځي نو دی هم د الله په لار کې دی بلکې دا ټول نه افضل دی او د باره کې حکم دی دا دیني طلبا چې نه وی که نه دا دیني علما نه وی نه امیان دین نشي ټینګولی دین څه پته نشته دین په دین حمله پیژندی شي او نه دین په حکمتونو پوهېږي دا دیني طلبا زموږ دین ټینګوي
په دې وجه قرآن او حدیث کې دې لپاره خاص احکام وي. مثلا یو سړی ښه مالدار دی په کلي کې لیکن د دین طلب کې وته دی دله زکات هم ورکولی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صفې چې کوم طلباو صفه باندې وناستو د هغې د خوراک کاږ خاص احکام فرمایل. ملګرو ته به ویل دی ځان دین ته وقف کړی دی دی له خوراک کاږ ورکوي. دا د ملک کار خراب شوی دی. تعلیم بناسي جماعت کې نو دا څوک نه چې د هغه چای د روټۍ تپوس وکړي. یعنې حس نشته خلکو کې بیداري نشته. حس پکار دی چې دا سړی ناسته دی ولې ناسته دی دې دپاره ناسته چې دی د الله دین زده کوي. دی به د الله د دین رڼا خوري. الله خدای اجازت هم ورکړی دی چې تاسو قرآن چې کوم دی راځي چې لا یسألون الناس الحافا خلکو پورې بړستن کېږي نه چې واړي دی خو ته د هغې په علامتونو پېژنې. مفسرین وایي د دین طلبا مراد دي. که دی مالدار هم یې دله زکات ورکړه دا سبیل الله دا د الله لار ده. مجاهد فی سبیل الله دی. یو سړی د خلقو خدمت کوي دا فی سبیل الله دی. هر هغه کار چې په هغې د الله رضا حاصلیږي هغې ته د الله لار وایي. ته ځان پورې مه خاص کوه چې ما بستره اوچته کړه او زه لاړم او جومات کې مې شپه وکړه رالم زده کړې مې هېڅ نه دي زه د الله لارې کې لاړم او الله رالم. ټیک ده وستلی وی ستا د ارادې مطابق د الله تعالی اجر درکړي. لیکن سبیل الله یوازې دغه نه دی. د دین خدمت د قرآن خدمت د حدیث خدمت د قوم حفاظت. ستا په خیال کې زمونږ فوج نه وی زمونږ به دې کلو کې په آرام خوب کړی دا په اوږدو خپو چې زمونږ هر یو سړی خوب کوي دا ولې کوي ته ته پته چې سرحد باندې د الله په فضل زمونږ افواج پراته دي. په دې ما ځل خبر وکړه دلته یو سړی د فوج مخالف و اوی دی خو تنخواه اخلي دي پوه شو نو باید تنخواه اصل صاحب دی. دا غنیمت چې تقسیمیږي دا تنخواه نه ده. شریعت د غنیمت حکم ویلی دی که نه دی ویلی. هغه امام استاد و دا سیاسی خلق اختلاف ساتي دي. مې ته امام نه یو مې پیسې اخلي نه یو مې پسې شي اخلي بیا ستا مونځ نه کېږي ځان له یو سوچ جوړوي دا تنخواه لي ثواب نشته. ولې ثواب نشته؟ ګپ شپ مه لګوئ دا ټول سبیل الله دی. هغه سړی چې د هغه سترګې ویښه ده د اسلامي ملک په حفاظت کوي نو تا حدیث نه دی اورېدلی چې دا سترګې والا الله جهنم ته نه بوځي. هغه سترګه چې هغه د الله د یاري ویښه ده تهجد گزار دی دا الله نه بوځي جهنم ته. او هغه سترګه چې هغه د اسلامي ملک دفاع کوي ویښ دی الله دې جهنم ته نه بوځي. دا ټول سبیل الله دی. کته دین حفاظت کې دین ماشومانو ته خیر لویو ته خیر وړو ته خیر دفاع کې د اسلام دا ټول سبیل الله یو لار کې مه بندوه. څنګه چې فساد فی سبیل الله اصطلاح ده نو دارنګې دا سبیل الله یو اصطلاح ده جهاد فی سبیل الله. وانفقوا فی سبیل الله خرچ کوئ د الله په لار کې. څه مطلب د الله رضا مطلوب کې نو خرچ کوئ و دې کې نام نمود بنئ. قرآن برست دې صورت کې مثال نه بیا وایي چې کتا خرچ وکړه د الله په لار کې دې کړی دی ستا خیال دا چې د الله لار کې مې کړی دی لیکن تا کې ریا وه یا د هغه اوس بادو نو دا ته مثال نه ښیي. مثال خو دا هغه ګټ دی چې په هغې نری دوړه پرته ده تیز باران پې وشي ستا نیکي لړه ختمه شوه. ما ته داسې خلک معلوم دی چې هغوی زکات وباسي که نه زکات بیا د الله په لار کې وځي نه زکات په ځان لګوي پوه واپس چې راشي ما کار وکړو ډېر لکه زکات خو به ته د خپل ملک نه وباسې چې دا به خپله ډوډۍ وخوړه چای دې پې وخوړه دا ته الله لار کې وتی دې به ډېرې لطیفې ارزو کسان هم شته د خیل شمته ده دا بیا مونږ اصلاح وکړي داسې مه کوه د الله بنده. زکات خو به الله هغې چې د خپل ملک نه وباسې بل له ورکړي چې ته زکات وباسې په خپله یې په ځان لګوې زه د الله لار کې وتی یم. ډېرې کارګزاري چې بهي دا پکې خپل کمال بیانوي چې ما ډېر لوی کمال وکړو
زکات میں ولګو بیا یقیني طور میں ولګو ولې په خپل ځان میں ولګو ته کې الله لار کې وته الله بډېر اجر راکړي مې اجر نه درکې ظالم 100 کال دې کړې جی 10 کال مې یو زکات هم نه راشي یو پیسم او خای خلکو ته مسائل خو الله لار کې دیوځي سو بوجه نه دیوځي خو مسلې په بنیاد دیوځي او د حق د پرچار د پاره دیوځي مونږه مرګریو دیم کار کړل کافی ډېر بیلما د خلک جمعات ته راوست کمال شته وګي ډېر بیلما د خپل ورته مولیان شو کنه خپل ورته مولا کېږي عالم ته کې نه اوس به هغه پوي ستا چې کومه ذمہ داری ده تا هغه پوره کړه جزاک الله خیره بس شو اوس دا عالم ته پرېدا عالم د قرآن او عالم د حدیث په سونا پاسه جوړ دي مونږ راشي دلته کې مونږ ډېر گزاره کوو ورسره کافی حد پورې سمجھ کې دې شي مونږ نه کوو ورسره بلکې دې تیر ځل راغلی ولواته وي چې مونږ هو ستا درس کې نشو کې ناشته مونږ ستاره ټایم وړو مې واس ټیک ده درې ورځې ما خپل درسونه بند کړل هغه چې ما ورل ماته بیا ډېر افسوس راغی دا ته شمیانو سره وټل دا نه چې را مونږ گزاره نه کوو سره مونږ یې پریدو خلکو ته وایو چې کینه ورته خو دې سره نصاب سره فضائل خو نصاب نه نصاب ورزي نه نصاب قرآن ده نتیجه ښه نه روزي یا خدا چې په هر جماعت کې یو عالم پکار دی کرا عالم تشقاری صاحب یا حافظ صاحب نه کرا عالم پکار دی چې هغه زی مونږه مرګرتیا کوو دي سره اصلاح لپاره مخالفت نه کوو دا ترتیب صحیح نه ده عالم پکار دی وسره چې فایده اوزي یو سړی یو سلوي خرجو لګي 2 سلوي خرجو لګي 10 لګي 20 لګي لیکن عالم پکې نه څه فایده اجر به ورکی اجر نه زمونږ انکار نشته خو اراده باندې الله ورکی اجر فایده څه نشته پدې مونږ چې وکتل دلته کې نو پدې بنیاد نه وایو چې غیبت کوو خو کمی درته خیمه چې د اذان جواب نه ورکوي چې کله خلک نو خاموشي زه چونګې بره یم ما ته هر څه ښکاري هغه ځای نه د اذان جواب ورکوي نه جماعت احترام کوي دا ښې خبرې نه دي پکار دارې چې زمونږ قول او فعل کې تضاد نه وي د جماعت احترام لازم دی د اذان جواب لازم دی دا شیزونه کوم چې مستحبات وغیرہ دي دې پروا نه ساتي خرج کوي د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم خپل ځان مغرضه په خپل لاسونو باندې لتهلکا هلاکت تا دې دوه جملو میں اس کے تعلق ده خرج کوي ځان مه هلاکوي ته دې مطلب دا چې یو غریب سړی یو زپا خرچاو نه کوم یو داسې وخت راشي چې هغه به اسلام پریږدي نن دا څومره یهود او نصارا قادیانان پرویزیان دي چې خلک اړی په مال اړی ولې اړی داغه د غریبې نه فایده اخلي بلکې ډېر عالمان ما ته معلوم دي چا قادیانان شوي د پیسې لپاره دا فریضه د مالدارو خلکو چې هغې د غریبانانو د غربت خیال ساتي هغې له د څیزونه ورکوي ورنه دا فتنه عام شوې ده ډېره زیاته شوې ده هغې غریبانان زیرک طلبا ګوري سکولونو کې کالجونو کې یونیورسټۍ کې بلکې دیني مدرسو کې ګوري چې دا قابل طالب علم دی دله به لږ اسکالرشپ ورکو وظیفه ورکړي والله نو لسته کاله پس هغه بیا مسلمان نه پاتې هغه په مخ ګیره ومي هغه مونځ هم کوي لیکن هغه د دننه نه مسلمان نه دا نقصان چا کړی دی دا د مالدارو کړی د 200 غوټې ورکړي دي والله یو سړي سره پیسې د بټوې لپاره نه پیسې د لګولو لپاره زه خپله بټوه مټوه نه پېژنم ما سره خو یم نه پیسې خو کله شل راځي نه به جیب کې پردي دا څیزونه دا بټوه کو دا خو ځان له یو پوره مستقل بوج دی دا اوس وګرځئ کله چې زموږ نه دا تصور نه دی ختم شوی ترې پورې کار نه کېږي دا لري کې ختم کړه دا څیز صبح چې بس چلیږي بس پیسې لګوه او دا الله لفظ دی چې تاسو خرج کوئ فهو یخلفه دا قرآن نس دی کنه په دې ایمان نشته خلکو چې ډېرې مې ولګولې بیا به کم دی نو قرآن چې دی هو یخلفه دروغ وایي په دې یقین نشته چې څومره ډېرې لګې نو دومره ډېرې به راځي او چې څومره چړوس یې که نه
نو بس هغه مړه لګي ورل راځي. دا دواړه جملې دا برغې کا خلق هلاکت ته ځان ورځي مسلمانی خلق پرې دي. کم خلق چې هغه پزله کې اسلام موجود دی، اسلام نه موجود ظاهر کې موجود دی لیکن ځله کې میلان شته، ناغي د پاره زکات کې برخه شته که نشته؟ مؤلفۃ القلوب د پاره رشوت نه دی. دا انسان کمزورې ته کدلی چې انسان کمزور دی. کاد الفقر ان یکون کفرا، کله کله د غریبۍ د وجه ګوره خلک سړی کافر شي. د دې دوه جملو کې تلازم دغه دی چې که دغه شانته ستاسو مسلمانان غریبانان کیږي نو یو ورځ به داسې راشي چې ستاسو غریبانان و کافر کفر دلل شي او تاسو ټول هلاک شي. واحسنوا ان الله يحب المحسنين، او احسان کوي بشک الله مینه کوي احسان کوونکو سره. يحب خوخی مینه کوي د الله مینه دغه شان مطابق دا دغه صفت ده.